بیا دا پیغام دنیا لور کوم خبردار د قرآن دشمنی پرېږدئ تبلیغیانو دې کې مینه او محبت ته دی چې تبلیغي څومره په تبلیغ کې پخېږي نو دومره دی د الله تعالی د دین دشمن دته بیا ته وګوره دی به بیا څوره اسمان راکوزوي به که نه تبلیغ نه مني بیا به نو چې ما کوم جوابونه راکړل دا آج یہی دجال کا گروہ ہے چاہے آپ اس کو ریونڈی فرقہ کہہ لیں یا دجالی گروہ کہہ لیں خدا کی قسم ذرا فرق نہیں ہے اور یہ پورا دجال کا گروہ ہے اول سے لے کے آخر تک کہ یہ ریونڈی فرقہ یہ خالص دجالی طاغوتی ترجمان ہے دین محمدی کے ساتھ ریونڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے جماعت په حوالې سره د خضر حیات بد وخته دی وایي تبلیغي جماعت والا دجالي فرقه ده او د دجال په مشن باندې کار کوي نه کلیپ ما اورېدو تبلیغي جماعت والا دجالي فرقه ده د دجال په مشن کار کوي او دا ګونګوټ بچی چې خپله کوم غلط عقاید لري زه د چلنج ورکوم میډیا په ذریعه سره به زما خبره ورسي ته راځه بسم الله وکړه د تبلیغي جماعت یوه غلط عقیده متعین کا زه ستا د جماعت د پنجپیریانو غلط عقیده متعین کو بسم الله وکړه میدان په خپله مدرسه کې ولګوه تا کره مور حلالي پیس کړي د تبلیغي جماعت یوه عقیده د قرآن او سنت نه خلاف ثابته که زه ستا یوه نه د 1200 نه زیات عقاید د قرآن او سنت نه خلاف ثابتوم ظالمه ستا کوم ګنده عقاید دي دلته افسوس دی بعضې خلک زموږ پاکستان کې د پنجپیریان دا د دین ډېر لوی دشمنان دي یقین وکړئ د دوی ټول دین څلوېښت ورځې دی بس د اول نه تر اخره پورې دومره غیر سنجیده خلک راغونډ شوي دي دومره غیر سنجیده قسم دی چې وګورې ته به چې دا څنګه خلک یو پکې و په امام بخاري کتاب ولیکو احمد سعید چتروګړي هغه ویل دا بخاري امام بخاري نه دی لیکلی یہ بخاري امام بخاري نے نہیں کسی کنجر نے لکھا ہے نعوذ باللہ هغه کتاب ولیکو قرآن مقدس او بخاري محدث څومره بکواسات چې هغه کړي دي څومره بکواسات ته چې وګورې قسم دی ته به وګونو ته لاس ووهله چې دی یو مسلمان کېدی او هغه سپی چې کله مردار شو د مخ یې تور شوی و باقاعده نیوزونو والا دغه ریکارډ کړي د قبر نه د 3 ورځو پورې د سپي د غپارو اواز راغلی نن یو بل ناست دی هغه پیروکار خو دا ټول هغې پیروکار جماعت په حوالې سره د خضر حیات بد وخته هغه چې نه څه وایي خوشحالي به نه وایي چې په تبلیغي جماعت پابندي ولګېده موږ دې سپي ته وایو په تبلیغي جماعت باندې پابندي نشي لګېدی هغه په امریکا کې به پابندي نه ده لګېدلې په روس کې به نه ده لګېدلې د دنیا کافر ملکونو کې نه ده لګېدلې تبلیغي جماعت محنت جاري جاري به وي تر قیامته پورې د ستا پلار هم نشي بدلولی انشاءالله دی وایي تبلیغي جماعت والا دجالي فرقه ده او د دجال په مشن باندې کار کوي نه کلیپ ما اورېدو تبلیغي جماعت والا دجالي فرقه ده د دجال په مشن کار کوي او دویم نمبر وایي دیو د کتاب او سنت مد مقابل یو ډله ده مقصد د قرآن نه خلک لرې کول د دیو قرآن څه وي هلته ورته په څلوېښت ورځو کې خلاصې ور زده کړي دي اوس که ستا سره زه خلاف شم ټول قرآن په تا پټ کوم ټول قرآن نه یو غنډی جوړ کړی دی قسم دی دا قرآن چې به دیو ته څومره خیرې کوي دا قرآن چې څومره تحریف دی کوي ما یو ملګری و ږیره به یې خیرول یو پنجبیری ملا به ورته راتلو ترجمې ته دوکان کې به ورته ځو یو ورځ زه راغلم ما ته وایي چې آیات یې ما ته ووایو وایي د دې آیات تفسیر ټول مفسرینو دا کړی دی او دا غلط دی وایي زمونږ شیخ القرآن صاحب دا تفسیر کړی دی او دا صحیح دی ما ورته ښه ستاسو شیخ القرآن دا کړی ته دا بل یو مفسر نه دی کړی نو بیا خو حدیث دی من فسر برأیه فلیتبوأ مقعده من النار په خپل رای سره تفسیر کول د پر امت نه خلاف په دې سره استاد شیخ هم جهنمي دی تم جهنمي شو څومره قسم دی نن سبا د دیو قرآن چې کوم دی اول ذهن د نوجوان دا جوړی احادیث د قرآن نه خلاف دي وایي مونږ هغه حدیث نه منو چې د قرآن ته به صحیح یو عقل به دې صحیح ته به خپل عقل حدیث وستلی د قرآن به خلاف کې د قرآن هغه تفسیر مردود دی چې حدیث په شرح کې نه وي احادیث په مقابله کې وي دغه تفسیر چې کله د قرآن د پیغمبر نه دی نقل نه د صحابه کرامو نه زموږ د سلفو نه نقل او دی وایي تبلیغي جماعت د یهودو د مشن په اسباب تبلیغ والا وایي د دیو توحید چې دی دا د ابو جهل توحید دی وایي توحید تبلیغ والا چې کوم توحید خبره کوي حالانکه د تبلیغي جماعت والا که تاسو وګورئ شروع د څه نه وکړي د یو الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه د نه کېدو د اسبابو نه چې کوم اسباب جایز دي
دا غي نه مستا یقین کټکی د الله طرف ته دی یقین راولي ظالمانو دام توحید نه بل توحید څه شو او تبلیغي جماعت ولا دومره اصلاح ور قسم دی د خلک به د قبرونو ته پرته سجدي به لګولي نن د تبلیغي جماعت مهنت ته چغی تاثرونه نه ټچي د غیر الله په نوم منختي دي زونه د ټول څیزونه معاشره کې موجود او بدعات موجود الحمدلله د تبلیغي جماعت په ولی سره ختم او دا ګنګوټ بچا چې خپل کوم غلط عقاید لري زه د چیلنج ورکوم میډیا په ذریعہ سره زما خبره ورسي تر از بسم الله وکا تبلیغي جماعت یو غلط عقیده متعین کا زستار جماعت د پنځپریانو غلط عقیده متعین کو بسم الله وکا میدان په خپل مدرسه کې ولګوا تاکر مور حلالي په اسکري د تبلیغي جماعت یو عقیده د قران او سنت نه خلاف ثابت کا زستا یو نه د دولسو نه زیات عقاید د قران او سنت نه خلاف ثابتو ظالم استا کوم ګندا عقاید دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک چې کوم مدینه منوره روزه مبارک کې دفن دی وای دا نبی نه دی د عقیده د پښتوریا د دیو چې کوم ګستاخانه قائد دي کله به زدا واستو خم د دې منبر دی ان شاء الله په امت کې دغه خطرناک گمراه کونه قائد دی چا نشته نن زمانه پنځپریان امت اعتزال طرف ترابلی د عذاب قبر نه دی قبر کې را عذاب قبر دی مونږ کوم نو ازل سلور غنټه ور سره زموږ تیر ورځ کې مناظره وشو مونږ ورته ویل معتزله عقیده ده چې د جسم د پاره د بدن د پاره حیات نه مني بغیر د حیات نه عذاب او ثواب قبول کوي دوله سوالین پېښلي پغیم دلایل په یقین وکړه کده خلم کلا وهله زما مسلک سره بری بارک نو په خپل عقیدو باندې شرم وکړه د تبلیغي جماعت پسې لګیای دغه تور کارغه ته زویم بسم الله وکړه غیرتی بچي ما سره کېنه په دغه باندې خو تمخ کې مونږ نم تختیدلې ان شاء الله دوم ته ضرورت ورکې چې مونږ سره کېنه په دغه دی وی تبلیغي جماعت ولا بیا فضایل اعمال وی فضایل اعمال وی تورات د دې سره ور سره تورات فضایل اعمال ته تورات الان کې د حدیثو د کتاب په داسې انداز کې استهزاء کول یقینا په دې سره سره کفر ته رسیږي والله رب ذوالجلال چې څومره مقبولیت ورکړی دی هغه نور تسبیح غابي نو سپي ته هېڅ نور هېڅ نه کېږي په نور چې څوک لارې ورته وکړي په خپل مخ باندې راځي تبلیغي جماعت والا میشن الحمدلله جاري و جاري دی او جاري به وي تر قیامت د سبا پورې انشاءالله فضایل اعمال ته الله رب ذوالجلال مقبولیت ورکړی دی البته د دیو د قرآن درسونه د مونږ خلکو ته وایي په دغه کې مشرک کېږي دا قرآن درس نه دی یو آیات وایي نیم منټ کې ترجمه وکړي به یوه ګنټه د ګېډې نه ګن راوباسي هغه به د قرآن دی د عذاب قبر نه انکار کوي د قرآن په هغه محنت په هغه فتاوو باندې د هغه علماو په هدایاتو باندې عمل کوي د دې وجې د پنځپیري په درس کې نه شریکي او یقینا په هغې کې شریک کېدل د انسان عقیده نظریه ورسره بربادېږي بهرحال محترمو الله رب ذوالجلال دی د دغه ټولو ګمراهانو نه او خو دغه غریب ذهن هم دغسې دی دلته پنځپیر کې اجلاس و پنځپیر کې شیخ طیب موجود دا ټول موجود هغې کې څه وایي وفاق المدارس والا 98% کافر دي 2% بدعتیان دي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني کافر شیخ سلیم الله خان کافر زموږ ټول علما مشایخ دا ټول کافر نو هغه ته چې دا ټول کافر ښکارېږي دغه د ګونګوټ بچي ته بیا تبلیغي جماعت والا مسلمانان ښکاره شي دیو ته هغه یهود او نصارا صحیح په نظر راځي الله دې د دیو حشر هم د هغې سره وکړي او الله دې امت د دیو د ګمراهۍ نه محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمد